الخبیر یعنی یا خبیرو یا خبیرو څوک چې دا اوه ورځو پورې د دې نوم ډېر زیات هغه ذکر کوي نو د ده هغه پټ رازونه به الله تعالی ښکاره وګرځوي پټ پټ څیزونه به الله تعالی دته ښکاره هغه رازونه به الله دته ښکاره وګرځوي چې د کوم مراد وي دکه شان که دی د نفس خواهشاتو کې او دا شان د نفس هغه وسوسو شیطان د جالونو کې ګرفتار وي نو چې دی دغه یا خبیرو یا خبیر وظیفه کوي نو الله تعالی به دی د نفساني خواهشاتو نه محفوظ وګرځوي هغې نه به دی رهایي به درته میلاو شي چې څوک د یا خبیرو یا خبیرو وظیفه کوي دریم نوم د الله تعالی چې دی الحلیم دی یعنی یا حلیمو یا حلیمو نو څوک چې دغه یا حلیمو دغه الله تعالی دغه نوم په کاغذ باندې دی ولیکي او بیا دا کاغذ چې دی اوبو کې دا ووینځي او دکه اوبه چې دی بیا چې د کوم یو شیز دی او هغې کې دی دکه اوبه واچوي مثال چا خیرات کړی دی چا روټۍ کړې ده هغې کې دغه کاغذ وینځلی شوي دغه اوبه چې دي دکه اوبه دی دا خیرات دغې اوبو کې واچوي یا ریجې دي یا څه غوښه وغیره پخوي هغې کې دی دکه اوبه واچوي نو الله تعالی به دله په دا شي کې ډېر خیر او برکت واچوي او دا به د آفتونو نه محفوظ وګرځوي نو پکار دا دی چې څنګه تاسو د دې اسماء حسنا د دې ویل او ذکر کوو الله تعالی موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو